په سوات کې د بونیر یونیورسيټۍ تر سوري لاندې د 2 ورځنۍ ساينس او ټیکنالوژي کانفرنس کې ویناوالو ویل چې پاکستان ته په ساينس شعبې کې وړاندې تلل د وخت ضرورت دی او که چېرې ځوانان نسل ته موقع ورکړی شي نو د ملک نوم په نړیوال کچ روښانه کولی شي. سوات سیدو شریف کې د بونیر پوهنتون تر سوري لاندې الکتریکل کمیونیکیشن او کمپیوټر انجینیرینګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د بهر هیوادونو بشمول د پاکستان بیلابیلو یونیورسيټو په لسونو تحقیقونکو برخه واغسته. پوهانو ویل چې دوی ته په سلګونو تحقیقي مقالې د بحث لپاره ترلاسه شوې چې پکې په منتخب شوي مقالو بحث وکړی شو. مشرانو ساينس کانفرنس د نوي نسل لپاره ډیر ګټور وګرځولو. پاکستان هغه ملک دی چې هغه په دې میدان کې ډېر وروسته دی. موږ دا کوشش کوو په دې کې به مخکې موږ ځو څنګه په دې کې مخکې موږ ځکه ځو په دې طریقه باندې تللی شو چې یو خو دا چې کوم بهر کوم ریسرچ شوي دی کوم ټیکنالوژي راغلي هغه موږ اډاپټ کړو او د دې سره سره موږ خپل چې کوم ینګسټرز دي خاص کر یونیورسيټي ګریجویټس دي هغې ته د ریسرچ موقع فراهم کړو. ریسرچ کیږي څنګه پریزنټ کیږي څنګه او فرض کړه ریسرچ لپاره فنډینګ پکار دی نو چاله به پیسې پکاري که ته د خپل شی پروډکټ یا آیډیا پیټنټ کول غواړې نو کوم ارګنایزیشن ته به ځې که انټلیکچوال پراپرټي رایټس خپل شی کول غواړې نو چېرته به ځې. کانفرنس کې برخه اخیستونکو ویل چې دوی ته خپل تحقیق وړاندې کول لویه موقع ترلاسه شوه. دوی ویل چې پاکستان په ټیکنالوژي کې ډیر وروسته دی. داسې هلو ځلو سره د تحقیق کوونکو حوصله افزایي هم وشوه. دلته دې ریسرچ بیسس باندې دلته دا امپلیمنټ کیږي د هغوی نه آیډیاز اخلي هغه دغه کې نو یو بل سره هغه تا پلیټ فارم میلاو دی که نه یو بل سره آیډیاز شیر کولو دغه کولو. موږ ته پته ولګي ریسرچ په څه لیول باندې روان دی. پاکستان زموږ د بهر کوم فارن کنټریز کې څومره ریسرچ کیږي د هغه نه موږ څومره وروسته یو نو کم از کم زه دا غواړم چې هر کال یونیورسيټي بونیر چې دا کانفرنس ارینج کړي. ساينس کانفرنس کې مقالې او تحقیق وړاندې کوونکو ته یادګاري شیلډونه ورکړی شول او د حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې تحقیق لپاره د په سالاني بجټ کې خصوصي فنډ جاري کړی شي. دې سره به د تحقیق کوونکو علم څخه عملي فایده پورته کړی شي. د کیمرامین مهر لیشا سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.